الله پاک سل ګناهونه معاف کوي انسان دې یو ګناه معاف کړي دا ګناه دی ما کړی دی خو زه معافي غواړم د دې ټول قوم نه د الله نه هم غواړم الله ته هم په سجده ریز کېږم به او کښې یم هم یم الله ته مې هم ژړلي دي اوښکې مې توی کړي دي ژړا مې کړې ده دا 3 شپې او 3 ورځې ما روڼ کړي دي ما خوب نه دی کړی ما صرف ژړا کړې ده او الله ته مې سوال کړی ده چې پروردګاره ما معاف کړي زه معافي غواړم او آینده به انشاءالله داسې خبره به نه کړي خیري چې تاسو دل ازاري وشي دا کومه ویډیو چې وایرل شوې ده نو مهرباني وکړئ دا د خپلو پیجونو نه لرې کړئ او د خپلو بچو په خاطر باندې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله رب کریم د لوی نوم نه چې ډېر بخښونکی مهربانه دی عزتمندو دا وخت زه تاسو ته د اکبر منو زه د هغې د ځای نه تاسو ته مخاطب یم دا پروګرام مخې له دغې دپاره راوړم حاجي چې دا وخت زه به تاسو ته ویم حاجي چې زما خدای زما په سر ګواه دی که دا پروګرام یا زه د دې منو ما ته ولې تاسو راشئ وکئ یا زه یې د څه پیسو دپاره کوم یا یې د خپل سبسکرایب چې دی زما د یوټیوب چینل یا زما د میډیا چینل چې یا که د هغې دپاره کوم دې خبره باندې به زما صرف الله علیم او په دې خبره زه الله ګواه کوم عزتمندو صرف د دغې د وجې راغلی یم چې زمونږ په فیسبوک باندې سید اکبر منو چې محمد اکبر منو چې دی هغه یو خبره داسې کړې وه چې هغه زمونږ د علماء کرامو او زمونږ لوی لوی عالمانو او زمونږ کم شملور عالمان چې کم دي زمونږ درانه پټکي چې دي هغه علماء کرام په هغې باندې ډېر زیات خبر شو او ډېر زیات غمجن او دردمند وو عزتمندو ټوله دنیا به په دې باندې درمند دی هر یو مسلمان به درمند دی چې داسې یو خبره وشي او علیم هم خلکو ته ووایي چې یاره دا ته پیشاړې کړي دي یا دا ته قرآن بېزتي کړې ده اعوذ بک یا د الله سبحانه وتعالی نو موږ مسلمانان یو الله پاک ته دغه ونه کړي چې موږ علما کرام مونږ خفه کړو مونږ زمونږ استادان مونږ خفه کړو زمونږ مفتیان صاحبان مونږ خفه کړو الله دې زمونږ د لاسه هغه کار الله زمونږ د لاسه ونه کړي پروګرام مقصد مې دا د عزتمندو زه محمد اکبر منو پسې زه راغلی یم نن یاره دا ویډیو ستا څنګه وایرل شوه دا تا کله کړې وه او ته د دې ویډیو په حوالې سره ته څه وایي زه راځم چې هغه داسې انسان دی چې هغه همیشه د انسانانو په تندي باندې هغه خندا جوړه کړې ده او داسې خندا جوړه کړې ده چې زه یم چې د منګوره کیسو چې ټول زمونږ پښتونخوا وروڼه چې زما څومره دي چې یو به داسې نه چې د هغه پروګرامونه ګوري او یو به داسې نه چې هغه چېرته دنه خفه پاتې شوی خو چونکې دقه پکې رالل نو زه نن په دغې سلسله کې د هغه خوا راغلی یم او د هغه نه به په دې باندې یو څو پوښتنې کوو به تاسو ته خپل وضاحت کوي توته دا راته ووایي چې دا کم فیسبوک باندې چې کم دا سلسله روانه ده تاسو څه ګڼئ او دا څو ورځې تاسو څه تېر کړل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پښتونیار صاحب تاسو ډېره مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت خراب کړو دلته راغلی زما دا 3-4 ورځې تقریبا چې فیلینګ داسې و چې بلکل زه ګنګس غونته وم نن دا څومره ورځ چې موږ د ملګرو په وجه باندې دا ملګري مې خوا ته رالو د دوی سره مې لږه روټۍ وخوړه نو لږ جان را پکې راغی او خدای شته زه ډېر خفه شوی وم چې یا پروردګاره دا خو ما دا کومه تاسو ویډیو یادوئ دا ګوره 10 کاله مخکې تقریبا خبره وه او حرم شریف ته تللی وم عمرې ته تللی وم او مور مې وه زوی مې و ټبر مې وه زه ومه موږ تللي وو عمرې له نو د عمرې په دوران کې د یو شیخ سره آمنا سامنا زموږ وشوه او هغه دعوت راکړ نو هغه عربي وی ما له خو عربي نه راتله نو ما ورته تبارک الذي شروع کړه هغه خپل عربي وی ما خپله وی نو په دې باندې هغه عربي ډېر په خندا شو چې یاره زه څه یم دا ته څه وی خو بهرحال هغه خبرې ما بیا په یو سټیج به کړي نو ډېر علما خفه شوي وی لکه تاسو چې څنګه ووی او ډېر زمونږ کابرین چې دي زمونږ استادان چې دي زمونږ مشران چې دي زمونږ د نړۍ څونه غټ غټ علما او هغه چې دي نه خفه شوي دي په دې خبره باندې چې یاره داسې نه و پکار او د دې نه مذاق جوړول نه یې پکار بهرحال زه په خپله خبره ډېر ستومانه یم چې خدای پاکه
دا خبره سوچ پکارو لکه ډېر کسان وایي چې پهلې تولو پیر بولو خو انسان دی او شیطان وسوسې په زړه کې اچوي نو په دغه ټایم کې شیطان به زه غلط کړی ما خو بهرحال بیا هم ما په ستاسو نه مخکې معافي نامه د ټول قوم نه د ټولې نړۍ نه بلکې د نوع انسانیت نه د ټولې دنیا د مسلمانانو نه ټولې دنیا د انسانانو نه څوک چې په خفه شوي دي هغه به لږ خفه شوي خو زه ډېر خفه شوی یم ځکه چې زه مسلمان یم لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایم او زما په دې یقین دی چې آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. نو زه بیا هم غلطي ده ټول خلک ورته غلطي ده زه ورته هم وایم غلطي ده او چا چې دا غلطي زما په ګوته کړې ده نو هغه زما دشمن نه دی هغه زما دوست دی چې دا غلطي ما ته خپله ښوولې ده نو آینده دپاره به زه داسې غلطي نه کوم او زه معافي غواړم د خپلو علماو نه د خپلو استادانو نه د خپلو درنو درنو پښتنو نه او څوک چې پې کمنټس ما له راکړي دي چا پې سره کړي چا پې سره کړي خو زه ستاسو په وساطت سره یو عرض کوم د چینل والا ته چې مهرباني وکړئ د خپلو چینلونو دا ډیلیټ کړئ او نور یې مه شیر کوئ ځکه چې دا دل ازاري یوازې زما نه او دا د اسلام خدمت نه دی د اسلام دا خدمت ته چې ته درګذر وکړې د خورشید صاحب خبره چې الله پاک 100 ګناهونه معاف کړي انسان دې یو ګناه معاف کړي دا ګناه دی ما کړی دی خو زه معافي غواړم د دې ټول قوم نه د الله نه هم غواړم الله ته هم په سجده ریز کېږم به او کښې یم هم یم الله ته مې هم ژړلي دي اوښکې مې توی کړي دي جړا مې کړې ده دا 3 شپې او 3 ورځې ما روڼ کړي دي ما خوب نه دی کړی ما صرف جړا کړې ده او الله ته مې سوال کړی ده چې پروردګاره د هغه هلکانو د هغه ملګرو د هغه علماو په اړه کې دا واچې چې پروردګاره دا خبره ختم کړي او یا الله ته ولې د په زړه باندې د رحم اوبه توی کړه چې ما معاف کړي نو الله ته مې ضرور معاف کړي الله تعالی معاف کوونکی دی نو زما دا دغه ستاسو په وساطت سره ستاسو د چینل په دغه باندې چې ما معاف کړي زه معافي غواړم او آینده به انشاءالله داسې خبره به نه کړي خیري چې ستاسو دل ازاري وشي ډېره مننه زموږ سره زموږ خورشید هم ناست دی میسج له باخرنۍ کې راځي چې خورشید صاحب یو 2 خبرو تپوس کو چې خورشید صاحب په دې حوالې سره څه وایي پس دروي صاحب ډېره مننه ډېره شکریا چې تاسو راغلی زموږ د اواز چې کوم دی نو دغه خلکو ته رسوئ چې کوم خلکو د ویډیوګانې بار شیر کړي دي او ورکړي دي تاسو ډېره مننه ډېره شکریا زه به دا ووایم چې اکبر صاحب چې کومه ویډیو د ده نه وایرل شوې ده خلکو بیا دغه کړې ده بهرحال دا انسان چې دی انسان نه غلطي کېږي په سټیج باندې ودرېدو نو بهرحال زموږ د خولې نه بس الفاظ وتلي نو دا د انسان نه کېږي انسان ډېر عجزه شی دی ډېر کمزوری دی او زه د خپل وروڼو ته وایم چې زمونږ څومره زمونږ ملګري دي د اکبر صاحب دپاره موږ ستاسو نو ټول موږ چې کوم څونه ملګري دي موږ ستاسو نه معافي غواړو او دا د دین خبره چې دا چړل نه پکار چې یو سړی په دین په دغه باندې نه پوهېږي نو هغه په دغه کې خبرې نه کول پکار بهرحال علیمان دي ښکلي خلک دی هغه په دې باندې پوهې دي او زه دغه خپلو علیمانو ته وایم دغه خپلو وروڼو ته وایم دغه خپلو دوستانو ته وایم دغه خپلو ملګرو ته وایم دغه خپلو مینهوالو ته وایم چې مهرباني وکړئ زمونږ د فضلربي صاحب چې دا کومه ویډیو اوس کوي نو مهرباني وکړئ چې دا شیر کړئ دا د ګوټ ته ورسوئ او دا کومه ویډیو چې وایرل شوې ده نو مهرباني وکړئ دا د خپلو پیجونو نه لرې کړئ او د خپلو بچو په خاطر باندې بس نور څه نشم ډېر مننه ډېر شکریه عزتمندو تاسو وکتل چې خورشید هم جذباتي شو زمونږ مند اکبر منو صاحب چې دی هغه هم حقیقت کې دا خبرې داسې دي چې دا قرآن چې دی چې دا حدیث چې دی چې دا علما کرام چې دي نو الحمدلله مونږ خو د الله زمونږ ژبه کږه کې چې یاره مونږ د دین په باره کې یا د دې علماو په باره کې الله دې زمونږ هغه وخت باندې خپل روح واخلي دا هم منو چې زما عالم چې دی زما مولا چې دی زما امام چې دی زما مفتی چې دی د الف نه په ماته شروع کړی دا او الناس باندې ماته خبر کړی دی ختم کړی دی بیا زه دا هم منم چې زما نکاح چې دی هغه زما مولا تړي بیا دا هم زه ګڼم
زما جنازه چې دا هغه زما مولا کوي. په لاول غوږ کې راته بانګ وایي، دویم کې راته سورت یاسین وایي. دا زما د پیدایش نه واله او د اخرنۍ د کوم دفن چې دی او د دنیا نه چې زه پناه شم نو دا خو د مولا په لاس باندې وشي. راځئ چې مونږ د دې خپل دین د خپل قرآن مونږ د دغه خپل علماو قدر وکړو. زه هم دغه مولیانو صاحبانو ته یم، زما دا پروګرام چې څومره وروڼه زما په نړۍ کې ګوري، په هر هیوادونو کې ګوري، زه د هغوی دپاره د محمد اکبر منو دپاره تاسو ته سوال کوم، سل ګناهونه وایي الله معاف کوي، غفور رحیم دی. ځکه چې الله وایي زه رحیم یم، پوه شوې، زه رحمان یم، زه تا په دنیا هم ښه ساتم، رحیم یم، کریم یم. نو زه به تاسو ته ووایم چې یاره دپاره د خدای دپاره د هغې زمونږ د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې زمونږ په ختم نبوت باندې پې زمونږ ایمان مضبوط دی، نو د هغه په خاطر باندې نن چې کوم دی زما سره دا کم زما ملګري چې ناست دي معافي درنه غواړم. نورو شاعران وروڼه زما چې کوم دي، ادیبان وروڼه چې زما کوم دي، کامیډي زما وروڼه چې کوم دي، ما ته به په خپله په کامیډي کې ما ته به بېتاج بادشاه به ماته وي، دی زما د وروڼو دوی به راته وي. په هر سټیج باندې ما سټیج ګټلی دی. مونږ چې هغه کوو هغه هم مونږ د الله د رضا دپاره کوو، دې خاورو د خدمت دپاره. دغه شاعرانو ته، دغه ادیبانو ته چې ډېرې خبرې مونږ اورېدلې چې په طنز و مزاح کې، په شعر و شاعرۍ کې د دین طرف ته خبرې شوي دي. داسې په زمونږ د الله کوم کائنات چې کوم د هغه حکمونه چې کوم دي په هغې کې هم پکې داسې خبرې. نو ټولو ته هم دا وایم چې د الله د رب العزت د رضا دپاره همیشه کوشش کوئ چې سټیج د خطو نه مخکې هم کوئ، په سټیج باندې هم پوره سوچ کوئ چې یاره مونږ خو په خپله مسلمانانو، خو کافر هم زمونږ نه دغه وانخلي چې یاره دا تاسو دوی ته وګوره، دوی یا د خپل یا د کلام پاک کې د یو صورت بې عزتي وکړه، یا یې د مطلب دا دی چې یا یې د مانځه بې عزتي وکړله، نعوذ بک، یا یې د یو عالم بې عزتي وکړله. دا زما عالمان دي. ما خو هغې ته ووایي چې د ژوندون نه واله او تر مرګه پورې زه د هغې په لاس باندې یم. نو دا مثال د هغوی زمونږ دغسې مشران دي، زمونږ مور و پلار دي، مونږ ته یې دین ښودلی دی، مونږ ته یې لاره ښودلې ده، ما ته یې د حرامو حلالو تمیز ما ته ښوولی دی، ما ته یې زما د مور قدر ښوولی، ما ته یې زما د پلار قدر ښوولی دی، ما ته یې زما د خور قدر ښوولی دی، ما ته یې زما د رشته دار قدر ښوولی دی. نو زه د دغو علما کرامو نه او د خپل مسلمانانو نه هیله لرم چې د ده دا کوم دا پروګرام چې کوم په فیسبوک باندې وایرل شوی دی د الله د رضا دپاره او د هغې نبي صلی الله علیه وسلم د خاطر دپاره، دغه هم د دې فیسبوکونو سره چا نه چې هغه لر کوي. آینده به خیال ساتو، مونږ توبه ویستله، هغه توبه تاسو ته ویستله، هغه تاسو ته هم وي چې زما هم ایمان په لا اله دی، آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله واليوم الآخر ولقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. پس د مرګه یقینا چې ژوندون حق دی. الله دې وکړي چې زما علما کرام الله یې د هغو په زړونو کې واچوي، الله یې زما د قوم په زړونو کې واچوي، الله یې زما د روڼو مسلمانانو په زړونو کې واچوي، او د محمد اکبر منو دپاره دا کم فریاد چې د راوړو او دا هغې واوري. د یو نوي پروګرامه پورې ټول مسلمانانو نه اجازت اخلمه. الله په امان.